ملکن ضلع د امن او امان حواله سره په ټوله صوبه کې یو مثالی ضلع ده ولی ورستر بل د منشیات پروشي دنده کې زیاتواله او د نشي استعمال رجحان کې اضافه مخې ته راځي او ګڼ شمیر خلک د تیارو سره مخ کیږي هم دغه خلکو د بیا بحالۍ لپاره بډخیله کې د غیر منافع بخش ادارې مدد سنټر قیام وجود کې راغله چرته نه چې دغه خلکو بیرته معاشره ته د رڼا سره تکیږي ډیپټي کمشنر سهیل خان د انسدادي منشیات سنټر دوره وکړل او د نشي د ناروغانو سره خبري اترې وکړي او باور یې ورکړو چې د نشي د ختمولو او د متاثره تنانو بالی با په خشان یقیني کولی شي کمپیر ټو اذر ډیسټریکټس دلته په ملکند کې الحمدلله نشه ریشو کمپیر ټو اذر ډیسټریکټس کم ده مطلب مطمئن یو چې را لګ دیم ولی وی زمونږه اکشنز که تاسو ګورئ نن ما پریس کانفرنس کړی تاسو هغه سټیټسټکس والی په زرګونو تعداد کې مونږه کېجی ګرام زونګه د نیولې دي اوس تقریبا دا تاسو واورې د دې کسان نه د علاقې دي چې زموږ په میجر ښارونو کې اوس هغه معلوم خلک چې کوم ګندګیر ختم شوي دي زموږ سره اوس موجوده 95-96 پیشنټ دي او تقریبا 30-35 پیشنټ چې دا مونږه ډیسچارج کړي دي تللی دي په دې څلور پنځه میاشتې کې او لازم سره بلال د 40 تعاون نشته د خپل مدد اپ دا سنټر چلی ملکن ضلع کې د منشیات پروشو په ضد ګامونه ناکافي ګڼل کیږي متاثره تنانوای چې وسهم چرس آیس او ایرون لکه د ټاپیانو ملاویږي باید چې د ککړ خلکو په ضد سخته کاروایی وکړي شي کوم چې د وخت مهم ضرورت دی عمران زریاب خبر نیوز بټخیلا مالکن